شریفه کې د مخکنی آیات تفصیل دی، یعنی مخکنی آیات کې اجمال الله پاک جل جلاله فرمایلی وو چې ایام معدودات چې څو د شمیر یو څو ورځې دي. دې آیات کې د هغې تفصیل راغی چې د شمیر هغه څو ورځې څه دي، نو الله پاک جل جلاله د هغې تفصیل وکړو چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چې د شمیر هغه څو ورځې هغه د رمضان دا میاشت ده، یو کم 30 دي یا پوره 30 ورځې دي. نو دا دې آیات کې الله پاک جل جلاله د هغې مخکنی آیات د ایام معدودات د هغې تفصیل ذکر کو، او دویم په دې میاشت چې کوم دی فضیلت طرف ته هم اشاره ده چې دا مبارکه میاشت ده، ځکه چې په دې میاشت کې قرآن مجید نازل شوی دی. بلکې یوازې قرآن مجید نه، څومره کتابونه او څومره صحائف چې نازل شوي دي هغه ټول په ټول الله پاک جل جلاله دې میاشت کې نازل کړي دي. حضرت واصله بن اسقع رضی الله عنه فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام نه چې الله پاک کومې صحیفې ورکړې وې، 10 صحیفې، نو هغه د رمضان په لومبي تاریخ باندې الله پاک نازلې کړې وې. او دغه رنګې موسی علیه السلام باندې تورات دا په 6 تاریخ ته رمضان چې کوم دی الله پاک جل جلاله نازل کړو، یعنی په 6 روزه الله پاک دا په موسی علیه السلام باندې تورات نازل کړو. دغه رنګ انجیل الله پاک جل جلاله د رمضان میاشتې په 14 تاریخ باندې الله پاک په حضرت عیسی علیه السلام باندې نازل کړو، او قرآن مجید یې په 23 رمضان مبارک دا چې کوم دی الله پاک نازل کړی دی. دغه رنګ د حضرت جابر رضی الله عنه په روایت کې دی چې زبور الله پاک د رمضان د میاشتې په 12 تاریخ باندې نازل کړی دی، او انجیل د رمضان د میاشتې په 13 تاریخ باندې الله پاک نازل کړی دی. څومره کتابونه چې الله پاک نازل کړي دي دا ټول په ټول الله پاک د رمضان په میاشت کې نازل کړي دي. خو قرآن مجید دته یو جدا خصوصیت حاصل دی، ځکه چې څومره کتابونه دي، کو تورات دی، کو زبور دی، کو انجیل دی، نو دا الله پاک په یو ځای باندې نازل کړي دي. بس یو پیر موسی علیه السلام ته په کوه طور باندې غون کتاب الله پاک ورکړی دی. دغه رنګ انجیل حضرت عیسی علیه السلام ته غون کتاب په یو ځای باندې ملو شوی دی، او زبور حضرت داود علیه السلام ته په یو ځای باندې ملو شوی دی. خدا د قرآن مجید خصوصیت دی چې دا 2 پیرې نازل شوی دی. یو پیرا د لوح محفوظ نه بیت العزت ورته په دې ډومبي اسمان کې یو کوټه ده، بیت العزت ورته وي، د عزت کوټه، د عزت کور. نو یو پیرا ټول قرآن په یو ځای باندې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته نازل شوی دی، بیت العزت ته په یو ځای باندې راغلی دی، او دا په هغه شپه کې راغلی دی چې کومې شپې ته چې موږ او تاسو لیلة القدر وایو. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. دا د زرو میاشتو نه کومه شپه کې چې قرآن نازل شوی دی، دا د زرو میاشتو نه چې کوم دی الله پاک وی بهتره ده، غوره شپه د زرو میاشتو. نو د قرآن نزول یو پیرا د لوح محفوظ نه بیت العزت ته په یو پیرا باندې شوی دی، او بیا د بیت العزت نه موقع په موقع باندې او وخت په وخت باندې په نبی علیه السلام باندې به د هغې نزول کېدو. 23 سال کې په نبی علیه السلام باندې قرآن دا پوره شوی دی. لومبي آیاتونه اقرأ بسم ربک الذی، د دې صورت 15 آیاتونه په غار حرا کې چې کوم دی الله پاک نازل کړل، او اخري آیات د قرآن مجید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، دا آیات الله پاک نازل کړل. حضرت عمر رضی الله عنه ته دا آیات چې کوم دی د عرفې پر ورځ او د جمعې پر ورځ باندې الله پاک نازل کړل. د جمعې ورځ وه او د عرفې ورځ وه، دا دواړه ورځې چې کوم دی یو ځای شوي وي. په دې 2 ورځو باندې الله پاک جل جلاله چې د جمعې ورځ وه د عرفې ورځ په دې باندې الله پاک اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، دا آیات الله پاک نازل. یو یهودی راغی حضرت عمر رضی الله عنه ته وی چې کو چېرې دا آیات په مونږ یهودیانو باندې الله پاک نازل کړی وي، نو مونږ یهودیانو به د دغې آیات ته نازلېدو دا ورځ د اختر ورځ جوړه کړې. په تاسو چې کوم آیات اليوم اکملت لکم دینکم دا آیات په تاسو کوم نازل دی، کو چېرې دا په مونږ یهودیانو باندې الله پاک نازل کړی وي، نو مونږ یهودیانو به د خپل خوشحالۍ او د خپل اختر ورځ دغه آیات ته نزول دا ورځ جوړه کړې وه چې په کومه ورځ دغه آیات نازل شوي دي، دغه ورځ موږ د خپل خوشحالۍ او د اختر ورځ جوړه کړې وه.
حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایل وی تاسو به د آیات ته نازلېدون وروستو دا ورځ د اختر ورځ جوړوله او الله پاک زموږ د مسلمانانو د پاره دا ورځ د مخکې د اختر ورځ جوړه کړې، یعنی دا د اختر په ورځ باندې الله نازل کړی دی. د جمعې ورځ دې ته حج المساکین هم ویلي دي او د جمعې دا ورځ د اسم یو اختر دی، یو خوشحالي ده. او بیا چې جمعه او عرفه یو ځای شي دا خو بیا ډېره زیاته خوشحالي شوه. نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل وی دا آیات الله پاک د مخکې نه په هغه ورځ نازل کړی دی چې هغه مخکې الله پاک د اختر ورځ ګرځولې ده، د خوشحالۍ ورځ یې ګرځولې ده. نو دا د ټولو نه اخري. نو نبی علیه الصلاة والسلام باندې موقع په موقع باندې وخت په وخت باندې قرآن دا بیا نازلېدو. نو دې میاشت الله پاک عزت ورکړی دی، برکت یې ورکړی دی. څه د وجې نه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ور قرآن داسې کتاب الله پیدا کړی دی چې دا قرآن په کومه میاشت کې نازل دی هغه میاشت الله د ټولو میاشتو سرداره ګرځولی. قرآن چې په کومه ځمکه باندې نازل دی مکه مکرمه او مدینه منوره دا الله پاک د ټولو ځمکو سرداره ګرځولی. دجال په ټوله دنیا کې ګرځي خو مکې مکرمه او مدینې منورې ته نشي داخلي. قرآن چې په کومه ژبه کې نازل دی نو الله پاک هغه ژبه د ټولو ژبو سرداره ګرځول چې هغې عربي وي. قرآن په عربي ژبه کې نازل دی نو عربي ژبه الله د ټولو ژبو سرداره ګرځول ده او جنت کې به هم ټول خلک په عربي کې خبرې کوي. او قرآن چې په کوم پیغمبر نازل دی هغه پیغمبر الله د ټولو انبیاء علیهم السلام سردار ګرځول. او قرآن چې په کوم امت نازل دی هغه امت الله د ټولو امتونو سردار ګرځول دی. نو چې دا امت دا قرآن په خپل ځان کې راولي او په دې قرآن باندې عمل وکړي نو الله پاک جل جلاله بدل ډېر لوی شان ورکړي. اسې هم دا امت اوچت دی او چې په قرآن باندې عمل وکړي او دا د خپل ژوند مقصد جوړ کړي نو الله پاک جل جلاله به دا خلک هم اوچت کړي.